چې کومه زنانه څلور کاره کوي کنه باس وایم چې دا بس کلکه مؤمنه ده کلکه دې دپاره دا پوره دی. اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام کړي، د فرض منځ اهتمام کړي، دا ضروري خبره ده. فرض منځ کې د چا سره زنانه سمجوته مه کوئ، مه د خاوند مه د بچو. فرض منځ د خاوند د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې. چې ړومبې زنانه تلې ته ودرې نو ړومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاوند نشي خلاصولی، بیا د رشته دار نشي خلاصولی. اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام، په وقت کې منځ کول، په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول. چې مانځه ته سړی په هولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به یې سالن کټوی مې خوا ته ورته مصله ور واچوي، زه دا غوښه به ورته خوري نه شي، زه به ورته مونځ وکړم. په مانځه کې به کې کوکر سي کوي، دا مونځ دی. په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي، دا مونځ دی نه. چې د مانځه ټیم شو آزاد پوش باس او د سکو درون لباس واغوندله او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه. مونځ د رب سره ملاقات، مونځ د الله په دربار کې حاضري لګول. وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نه ړومبې به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر کې. اولنۍ خبره. دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام دی، چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کړي، په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي، په نرو کپړو کې مونځ نه کښي ښه، چې ولاړه په مانځېړو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ یې کېږي نه، مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه. نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاوند په حقونو کې راځي. ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي، دا پې د خاوند حق دی. حق دا د خاوند حق ضایع کوي چې دا د پردې اهتمام دی. د یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتي. دریم د خاوند رضا اغستل، خاوند رضا کول. خاوند رضا کول د خاوند د رضایي چې خیال ساتي، دا زنانه نه ده خبر. اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم، زم اول د خاوند نه تپوس وکړه چې د تهجد کومه ته خوشحاله یې، که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجدو په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي؟ نو که خاوند وایي چې تهجد مه کوه او ما له چاپي کوه نو ده له چاپي شروع کړه. تهجدو په ټیم کې ده له خپې مالش کړه، د تهجدو په ټیم کې ده له خپې مالش کړه. نو د خاوند رضا اغستل ځکه دا خبره کوم چې د خاوند حق ړومبې دی، د نوافلو نه د خاوند حق ړومبې دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلي روژه نیسي او خاوند یې په کور کې اول به د خاوند نه اجازت غواړي. خاوند ورته نه به نیسي نفلي روژه، سبا زما خیال به ساتي، زما خدمت به کوي. شریعت ورته وایي مه نیسه نفلي روژه، د دې خاوند خدمت. دا خبره ښه په دلیل کوم، په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کېږي عن صلاتها، د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې، د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کېږي. چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته، بیا تپوس د نفلي روجو نشته، بیا تپوس د تهجدو نشته. دویم تپوس ډایرک د خاوند د حق دی. اول فرض منځ دی بیا د خاوند حق دی. نو د خاوند حق په نوافلو مقدم دی، په تهجدو مقدم دی، په نفلي روجو باندې د خاوند حق مخکې، د خاوند رضا به علي. دویم تپوس پتا نه د خاوند د رضا کی سنوان. نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض، خاوند ترې نه رضا و. ښځه وفات شوله او خاوند ترې نه رضا و. بعضې ښځه وفات شي خلک یې د ډېرو تهجدو ذکر کوي، ډېره تهجد ګزاره وه، ډېر نوافلي وو، ډېرې صدقې ورکولې، خو خلک وایي خاوند ترې نه خفه و. د دې معامله ګرانه ده، د دې معامله ګرانه ده چې خاوند ترې نه خفه و. د دې معامله ګرانه پرېوځي، د دې معامله ګرانه ده. ښځه وفات شوله وزوجها عنها راض، د نفلي منځونو ذکر نه و، د تهجدو نه و، نفلي روجې نه وې، خو یوه خبره چلېده چې خاوند ترې نه ډېر رضا و، د خاوند د رضا خیال یې ساتلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دخلت الجنه، دا ښځه جنت ته لاړه چې دې پسې وروسته د خاوند رضا چلېده. موږ د نفلو اورو، د تهجدو اورو، د نفلي روجو اورو،
خدا نورو چې ښځه وفات شي وروسته بسې د خاوند رضا چلی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض چې خاوند ترې نه راضي دخلت الجنه